دا د سکولونو کې او کالجونو کې یو بد قسمت را پیښ شي ځوانانو له دا ذهن راخ کړي چې دا دنیا په بیلنس نه ده پیدا دی دنیا دی پیدائش کې عدل نه دی شوی څوک زیات غریب دی څوک زیات مالدار دی نو معلومیږي دا چې نعوذ بالله الله جل شانه نشته داغه عدل تقاضا داوا چې ټول یو شانتی پیدا بلال رضی الله عنه دا ګیله نو کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دومره غریبي ولې پیدا کړي د پردي وطن د حبشي غلام ولې سروت کس کار کوي داغه په وینو باندې اور مړکیږي داغه په غوخو زو باندې اور مړکیږي واغه د احد کلمه د واحد لا شریک کلمه د الله د وجود او د توحید کلمه هغه د جبینه نقضا کوي هغه کې وقفه ناراضي غریبانان هغه ننوم ډیر غریبانان ریړې چلی ننوم ډیر غریبانان خولې به پی بهیږي خو مونږ به نه قضا کوي جمعات ته بزان را رسي ادا بل سیب خطن خایشته دی خو په سکول کې استاد دی خو پروفیسر دی خو ډاکټر دی خو په بل اړولي او بل ذهن دارغي چې اندازه دار چې نعوذ بالله خدای نشته دا زمونږ دین دی دا زمونږ ایمان دی صحابه کرامو شان داو آیت راغلی دی او هغه آیت د صدقې دی او پاغي باندې عمل کول پکار دي او موږ سره سشتنه دا ګیله نه کوي چې موږ غریبانان پیدا کړی یو دا شوبه او سوال ورته وسوسه ورته ناراضي چې دینه معلومیږي چې الله نشته نعوذ بالله الله یو حکم را لېږلی دی آیت را لېږلی دی آیت کې د صدقې حکم دی او موږ سره د صدقې د پاره سشتنه كنا نحمل على ظهورنا نو موږ به ټول ورځ پملا پیټي چلول مزدوري بن کولې دیلا چې ماخام له سدیاړي میلاو شي او په دې آیت باندې فورن په مقدس مکه عمل وشي او د صدقې عمل ژوندې شي او دا آیت بلا عمل پاتې نشي دا ایمانو